أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آخری آیاتونه یعنی آیت نمبر 120 121 122 اور 123 آیاتونه دا نن موږ مطالعه کوو انشاءالله، او دا دی سورہ هود اخری آیاتونه دي. دا نه بعد موږ بل سورہ یوسف شروع کوو انشاءالله. فرمایي چې وکلن اے نبی صلی الله علیه وسلم وکلن نقص علیک، دا کسی چې زتا تا بیانوم من انباء رسول، دا دی پیغمبرانو ولا کسی دی انباء رسول کمی کسی د ورستو چې کمی تیرې شي، نوح علیه السلام، نوح علیہ السلام او صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قوم لوط، یعنی دا څومره کیسې چې تیرې شي په دا قرآن کې او تا ته زه بیانوم د دو دا ویلې بیانوم دی وجوهات څه دي. فرمایي چې ما نثبت به فؤادک، دې ذریعې سره زه د تا زړه مضبوطوم، د تا زړه مضبوطوم. وجاءك في هذا الحق، پس دا ثابت شه چې تا سره حق راغلی ده، ته په حق کې باندې تا ته حق راغلی ده. اچھا دا د دې مقصد دې سره څرنګه مضبوطیږي؟ مخکې الله تعالی ورسره فرمایي فی هذا الحق، دا حق راغلی ده، دا حق ته و موعظه او دې کې یو نصیحت ته یا دهانی ده، هدایات ته، یو چوپه هو سبق ته ورکې، پټ سبق ته چا دې پر و ذکر للمؤمنین، هغه خلکو دې پر ذکر د یا دهنی د چا دې پر للمؤمنین چې چا ایمان راوړی، څوک ایمان ولوي، څوک د ایمان داویدار وي، څوک ایمان چا ایمان قبول کړی وي. اوس دې کې موږ دا ګورو چې د څه طریقې سره څنګه دې سره سبق ته مؤمنین ته سبق ته، او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله یې چې دې ذریعې سره ما نثبت به فؤادک، تا زړه چې دا غاز مضبوطوم. ویلي څرنګه دی وجه داسې چې تر اصل یو لوی کشمکش ته د دس نبوت اور په د ټیم کې موږ بار بار دا خبره کوو چې یو بالکل پیک پوینټ ته رسېدلی، یو آخري لکه یو حد وي که نه چې بل بالکل یې چې بس دا یو آخری حد دا چې د هغې حساب کتاب خو نشي کېدی، مګر پته وي چې یاره یو طرف ته دعوت چې دا هغه نبی صلی الله علیه وسلم مسلسل لګیا ده، مسلسل لګیا ده، او انتهایی تقاوت، انتهایی دلشکنی، انتهایی دک نبی صلی الله علیه وسلم ته د دوی د مخالفتونو وجې نه راسي، اور انتهایی تڑپ ته دعوت کې، او بل طرف ته کم چې مخالفت کوي هغه هم په آخري زورونو کې دي، او آخري زورونو کې داسې دي چې دینا بل آخري حد ته څنګه رسېدلی چې دوی دا سوچ شروع کو چې څه طریقې سره نبي صلی الله علیه وسلم مخې نه لرې کو او د هغې منصوبې شروع شي. نو په داسې ټیم کې الله تعالی د صورت ذریعې سره نبي صلی الله علیه وسلم ته چې زه د تا زړه مضبوطوم. څرنګې دا کیسې زه بیانوم، په دو کیسو کې دا یو وضاحت ده چې ګوره اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا ته چې کوم پوزیشن کې داسې پوزیشن کې صرف ته نه بلکې هر دعوت حق هر پیغمبر چې کله خپل قوم ته راغلی ده، هغه قوم
ته چې هغه دعوت ورکړی هغه هم سره داسې صورتحال سره د هغه مخه وه لکه څرنګې د تا نن مخه ده هغه هم داسې دک او تکلیف کې به و چې څرنګې ته نن دک تکلیف کې او د هغه قوم به په دغه پوزیشن و لکه نن د تا قوم په کوم پوزیشن کې ده نو لہذا دا نن نوی خبره نه ده یو طرف ته ده او بل طرف ته ورسره نبی صلی الله علیه وسلم ته دا احساس هم ډېر زیات تکلیف ورکولو چې ته ما کې خو کمزوري نشته چې ته دغه دعوت کې خو ما کمزوري نه ده پیش کړې نو بل طرف ته الله تعالی ورته دا یې چې تا نه ده پیش کړې کمزوري تا کې کمزوري نشته د خو مخکې دغسې وکړه مخکې پیغمبرانو نوح علیه السلام 950 سال وکړل بیا هغه سره کشتۍ کې څومره 3 4 5 8 لاس څودنې ورسره ناستې وي نو هغه خو نه شو کامیاب شو څرنګه چې ما کامیاب کو څرنګه چې هغه د بعد پیغمبران ما کامیاب کړي دي نو ته یقین وساتې چې ته کامیاب یې وجاءک فی هذا الحق ته د حق په لارې حق تا سره راغلی ده او تا سره حق واضح ده لہذا ته دې ته پریشان کېږه ما ته هیڅ قسم زړه کې دوک نه بس خبره مغه ده چې ورسو دس کې چې ته خپل قدم مضبوط کا ته خپل کار کوه اوس مخکې الله تعالی ورته فرمایي وموعظة وذکر للمؤمنین او دې کې نصیحت ته وذکر یدهانی ده نصیحت ته رهنمایي ده نصیحت ده څه ده چې مسلمانانو به زړونه خپاو مسلمانانو ته به تکلیف و مسلمانانو ته د تکلیف به یو طرف ته د دعوتي تکلیف ورته چې هغوی به زړه کې دعوت ته پریشان وو چې څرنګې موږ به دی خپل ځان ته رجوع کړو خو بل طرف ته به بدني تکلیف و معاشي تکلیف و دنیایي تکلیف به هغوی ته و ځکه چې کټ هر څه به ورسره چا به ورسره تعلقات نه کولو چا به ورسره موږ زبان کې چې ورته مړی ژمدی به ورسره نه کولو لیندین به ورسره چا نه کولو که دی به څه کاروبار کولو چا به ورنه خرید و فروخت نه کولو نو د تمامو مسلو کې دی گرفتار وو نو دده کې الله تعالی ورته چې دا یو نصیحت ته یو عبرت ته یو سبق ته و ذکر یدهانی ده یدهانی داسې ده چې دا تا دو مسلمانانو ته دا نصیحت ته چې د نن تاسو سره نه ده کله چې دا نور سره مخکې پیغمبرانو سره کوم واقعات وو هغو سره چې باندې چې چا ایمان راوړی و نو د هغو سره هم دغسې تکلیف و لہذا تاسو به دغه تکلیف تېروئ ورسره یوه بله خبره دواړو ته ده نبي صلی الله علیه وسلم ته هم ده ورسره مؤمنین ته هم ده مسلمانانو صحابه کرام ته ده چې ګوره هر واقعه هر قوم تذکرې د بعد الله تعالی یو ذکر کړی ده ونجینا من الذین آمنوا معه چې د پیغمبر مو بچ کو او چې هغه باندې چا ایمان راوړی و هغه سره چې چا ملګرتیا کړي و هغه مو هم بچ کو نو دزه کې تاسو ته دا یدهني ده چې فکر مه کوئ تاسو به هم بچت وئ تاسو چې زه څه دی سره کوو هغې کې به تاسو هغو ته میلاو شو صحابه کرام ته یو مقام میلاو لہذا تاسو تکلیف کې پریشان کېږئ ما دا نن یو تکلیف ته دې بعد به ډېر زر تاسو وګورئ چې تاسو باندې به الله تعالی مهربان شي او دا به عذاب کړي چې کوم نن مخالفت کړي نما به تاسو وي ویلي چې دا خو سمپرسي حالت کې ډېر په مکې حالات چې هغه ډېر سمپرسي حالات ډېر کمزوری حالات د مسلمانانو مؤمنین دپاره وقل للذین البته وایه نبي صلی الله علیه وسلم هغو خلکو ته لا یؤمنو چې ایمان نه لري هغو ته دا اطلاع ویر کا هغوی خبر کا اعلان ورته وکړه خپل کار کو هغوی ته اعلان اعملو علی مکانتکم ان عاملون چې بس تاسو لګیا اوسئ تاسو عمل کوئ تاسو عمل کوئ تاسو مخالفت عمل کوئ تاسو د ما خلاف چې څومره منصوبې جوړوئ ما ته د هغې هېڅ فکر نشته ده تاسو چې څومره پروپیګنډه کوئ ویلي چې د دعوت حق مسله دغه وي چې دعوت حق په دلیل سره یا په ټوس خبرې سره یا په اصلاح سره نه وي مقابله نه کوي بلکې د دعوت حق مخالفین څه کوي چې هغه یو جوړ سره یو درویغو سره یوه بیانیه جوړه کړي یوه جوړ یو درویغ جوړ کړي یوه پروپیګنډه جوړ کړي یو های هوی جوړ کړي هغې باندې عوام هغه سره روان شي نن هم دغسې صورتحال ده چې وګورئ چې حق خبره څوک کوي د هغه ملګري کم هغه سره ملګرتیا کم خلک کوي لہذا الله تعالی ورته وایي چې علی مکانتکم دوی ته وایي چې تاسو لګیا اوسئ چې څه کوئ ان عاملون زه به هم لګیا اوسم ما ته خو چې کومه ذمهداري راکړې ده هغه هم دغه ده چې زه به دغه کار کوم زه د دې نه په څټ نه رسم او تاسو لګیا اوسئ وانتظروا ان منتظرون
اور تاسو هم انتظار کوئ، زه به هم انتظار کوئ څه شي د نتیجې. تاسو انتظار کوئ، زه به انتظار کوم. موږ پرون درس کې یوه خبره تېره شوې وه او په هغه باندې غزې موږ غږېدلي وو، الا من رحم ربک. خو کله کله داسې وي چې وخت نه وي، بیا انسان لږ غوندې هغه خپلې خبرې رګړدي کې الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، چې الله یی چې سوای چې د ما چا باندې رحمي زاغه بچ کوم، خدا مملا ما په دا انسان ما پیدا کړی په دغه صورت کې دا چې څوک به قبلوي او څوک به نه قبلوي، څوک به د طرف ته شي څوک به هغه طرف ته شي. لہذا دا د ما سنت دی، ما پیدا کړی داسې ده. وغځه کې موږ دا خبره کړې وه چې معاشري چې خپل کم عمل کوي د هغه نتیجه به هغوی ته میلوي. یعنی داسې نه شي کېدی چې ته وایې چې زه پیلا خو د زارو وڅښم خو نتیجه د شذور وځي، داسې نه شي کېدلی. نو هغلته الله تعالی دا وضع کړي چې دا اختیار یې تاسې نه داسې مه کوئ چې وایي چې بس دا کوو دا خو الله ته دغه منظوره و. نه دا نه ده، دا خبره دلته کې وانتظرو، بس تاسو انتظار کوئ. تاسو چې څه کوئ ظاهره خبره ده، نتیجه به دغه راوځي چې تاسو لګیا یئ، تاسو بدی پسندوئ، بدۍ ته منصوبې تړئ، بدۍ ته اکټ کوئ، بدۍ ته اکټ کوئ، یعنی اتفاق کې رسوي، اجتماعات کوئ بدۍ ته او ټول متفق کوي بدۍ ته. ظاهره خبره ده نتیجه باندې هغې بدي راوځي، د هغې بده نتیجه به د هغې بده وي، ځکه چې نتیجې د بدې نتیجه غلطه وي. لہذا وانتظرو، تاسو انتظار کوئ او زه به انتظار انا منتظرو، زه به انتظار کوم. دا زه به تاسو سره د دې انتظار چې نتیجه یې څه راوځي. تاسو دغه طرف ته کوئ ولله غیب السماوات والارض، او غیب چې د دې اسمانونو او د ځمکې تمام غیب علم چې دا خو الله سره ده. و الیه یرجع الامر كله، او تمام فیصلې آخر کار دی هغه لاس ته راتلوني دي. یعنی نن خو ته دنیا کې زه ما سره اختیار ده، زه لګیا یم، ما سره کنټرول ده، او زه چې څه آرډر کنټرول دنیا یې مني. نه، آخرین فیصله کن امر چې ده هغه الله سره ده، الله به کوي. فاعبده، پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله بندگی کوه. دې مطلب دا نه شو چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله بندګۍ نه علاوه چا بل چې بندګي کوله، بلکې دې ذریعې سره امت ته هغه ټیم انسانو مسلمانانو ته نن هم رهتی دنیا ته دا اطلاع ده چې بس تاسو خپل بندګي مسلسل کوئ. څوک چې ایمان ولدي پس هغه د دې فکر ما کوي، هغه د خپل حق پوره کوي، دعوت حق ته صحیح، هغه د بعد خپل بندګۍ د الله غلامۍ کې د ځان ورکړی. فاعبده، تاسو دې الله بندگی کوي. وتوکل علی، او په هغه بروسا کوي، په هغه توکل کوي، په هغه توکل کوي. وما ربک بغافل عما تعملون، او د تا رب چې دا هغه غافل نه ده د هغه تمام عمل نه چې تاسو یې کوئ. یعنی دلته کې دا چوپټ هغه ورته یې که نه چې نه یو چوپټ راج نه ده چې بس څوک څه کوي او څه کوي دی. دا دنیا کې خو ته لګیا اوسه، څوک څه کوي. ډېر خلک وي چې آزاد ګرځي، هر نمونه بد، هر نمونه کړه لوټ مار، هر نمونه ظلم و زیاتی کوي، او پوښتنې والا ته نه څوک نشته، داسې عدالتونه نشته، داسې د انصاف معامله نشته. نو الله چې دلته کې چوپټ راج نه ده، زه هر نمونه نګراني مو ده هغه یې ګورم او تاسو هم ګورم. تاسو باندې چې نن کم تکلیفونه دي، تاسو چې نن کمې قربانۍ پیش کوئ، تاسو باندې چې کم پریشانۍ دي، دا زه ریکارډ خللی چې زه دې نه غفله نه یم، زه به د دې اجر در کوم. الله دې موږ ته دا اجر نصیب کړي، او الله تعالی دې موږ ته د قرآن او د دین فهم راکړي، د دې سمجھ راکړي، د په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي، د اسلام په بنیاد د اسلام دپاره، د اسلام د غلبې دپاره رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم امریکا اسرائیل ناکام او نامراد کړي او د تمام منصوبې ناکام و نامراد کې. رب کریم کشمیر و فلسطین ته ازادین میں نصیب کې. رب کریم د ملک کم خلق چې د تا د دین د اصلاح د پاره، د خلکو د فلاح د پاره، د مسلمانانو د فلاح د پاره او د امن د پاره او د اتحاد د پاره کوششونه کوي. رب کریم ته غي ته کمې بي ورکې، ته د غي مدد کې مستد غي ملګرتي او د مدد کوونې توفیق راکې. رب کریم مجدا دعاګانې قبول کړي، بیمارانو ته شفا ورکړي، بیروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچي، بیا اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځي، قرضدار ته قرضونه لنونې توفیق ورکړي. رب کریم ته رحیم کریم موږ دا دعاګانې قبول کړي، چا نور حاجتونه پوره کړي. رب کریم
د موږ څومره عزیزان رشتهداران مور پلار د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي د هغې قبرونه د خپل نور نه منور کړي د هغې قبرونه د خپل د جنت د بغیچو نه بغیچې وګرځئ رب کریم ته رحیمي کریمې هغو ټولو باندې رحم وکړي رب کریم او څومره مسلمانان چیته کې پریشانی ته مدد وکړي مرګ پرې مشته اطاعت نصیب کې مرګ وخت مشته ایمان نصیب کې مرګ کے بعد مشته مغفرت نصیب کې رب کریم د قبر دی عذاب نه آخرت تکلیفات او حساب کتاب سختیو نه تخپل پناه نصیب کې رب کریم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت